بسم الله الرحمن الرحیم. غیرجان تاسو ته مخاطب یم. دا نن په ویډیو کې د سی ان جی د بندش حواله سره یو څو خبرې تاسو په مخامخ باندې एकदम سی ان جی پرون نه بند و په پیښور کې او په خوشا علاقو کې داغه د وجه نه خلک ډیر زیات متاثر وو. دا ولی بند و بند خو د دې د وجه نه و چې ګیس لوډ شیډینګ شروع او ګیس د لوډ شیډینګ د وجه نه دا غي ته ریلیف ورکول د پاره د کورونو والا دا غوی د کټوي او دا غوی د روټي د ریلیف ته پاره چې دی غوی ته دا سی ان جی دا بندش شو خو د هغه اس ریلیف د کورونو والا ته ملونه شو ځکه چې پرون سی ان جی بندم و دا غي نه باوجود په کورونو کې هغه شان ګیس نو لکه څنګه چې پکار خدا و چې بیا خو اور زیات وي خو هغه شان اونو خو د نور خلک وسره ډیر زیات متاثر شو خاص کر ترانسپورت والا کسان چې کم دي هغه سره چې کم ملحق کسان دي اغم وسره دغه متاثر او چې کوم سورلې وي اغم متاثر شولې. زه صرف او صرف د دې په اړه کې تاسو ته د دې د پریویس هیستوري چې کومه دا هغه لګ شانتي بیانوم. دا سی ان جی چې کومه دا د مشرف په دور کې شوکت عزیز چې کوم دی هغه په دې باندې ډیر زیات کار کړو او د دې د سی ان جی د پلانټس لګول په دې باندې هغه ډیر زیات ریلیف ور کړو او په سی ان جی سټیشن باندې پاغي باندې ډیر زیات ریلیف ور کړو او پیکیجز وبي نو دی پهله سر کې دا سیو چې لکه دا د 5 کیلومتر په احاطه کې چې دی د کې اغوی با یو سی ان جی سټیشن ته اجازه ورکول خو بیا چې کله د زردالي دی حکومت راغی نو هغه کې خو بیا هغه بهتي گنگا مې سب هات دو رہے دي نو بس هغه کې خو بیا هر چا خپل کارونه کړو نو په هغه کې با دسی وشو چې کسانو ته داسې موشو چې په مخامخ باندې د سی ان جی پمپونه کولو شو لکه د روډ یو سایډ ته هم سی ان جی پمپ او د روډ بل سایډ ته هم سی ان جی پمپ دا هغه د وجنه مسلې کریټ شولې ګیس دومره چونکی اونه مونږه د ال پی جی په طرف باندې او په ال ان جی په طرف باندې روانو د هغه دوانو راتک چې کوم هغه زمونږ د نور ملکونو نو او دی باندې پریشر زیات شو پریشر څنګه زیات شو خلکو خپل ګاډي کنورټ کړ سی ان جی ته نو دا د 2008 9 10 11 په دغه وخت کې دا سی ان جی طرف ته رجحان خلکو زیات شو چونکی هغه وخت کې د دې هغه پر کیجی چې کوم هغه ارزانه و نو د هغه ارزانتیا د وجه نه چې کوم دی خلک د پېټرول نه هغه طرف ته وړېدل او په 2008 9 کې د زرداری دی په حکومت کې اسم پېټرول ګران شي هغه وخت کې تقریبا 120 130 تر رسیدلی چې کله ډالر په 75 یا په 74 روپے باندې نو هغه دور کې هغه دا د سی ان جی دا چې کوم نو دا زما خیال په 22 روپے پر کیجی یا په 23 یا په 24 روپے پر کیجی نه دی سٹارټ اغستو بیا ورو هغه کوم ګرانی راتله خو دومره ګران نو اوس سی ان جی زمونږ د پاره زویما دا زما خپل خیال دی دا زمونږ د پاره اوس یو قسم له د ټایم بم په تور باندې دی ځکه چې هغه سلندر چې کوم زمونږ د سیټونو لاندې پرتی وي او سورلې په د پاسه ناشتي وي دا خو اني ټایم دا بلاست کولی شي او سونه بلاست په کراچۍ کې په لاهور کې په پیښور کې په دې شوي دي په ډکولو په دوران کې عمداسي پروانه کې د کې اکثر لبلاست شي کستاسو په یاداش کې راځي نو د سکولونو وینس کې چې کوم دی په دې باندې باقاعده نوټیفیکیشن شوی دی ډي سیز د طرف نه چې دا په دا سی ان جی دغه چې کوم دی دا ټینکې دا په دغه کې نیوي د سکول وینس کې بدان نیوي پای باندې سخت پابندي ده د دې نوټیفیکیشن چې کوم دی دا په سکولونو تم شوی دی کالجونو تم شوی دی چې دا به تاسو نه استعمالوي ځکه چې ډیرو سکولونو کالجونو والا په گاډو کې چې کوم دی اکثر له دا بلاست شوی دی په دې وجه باندې نو ما تاسو ته دا ارز کولو چې د سی ان جی چې کومه دا اوس زمونږ د پاره یو د ټایم بم په تور باندې دی نو دا ټایم بم مونږ اوس ولې استعمالو اوس پېټرول او سی ان جی تقریبا په یو ریټ کې دي او اسم چې دی د سی ان جی هغه په باره کې دا میکانکس چې کوم دی هغه اکثر له دا خبره کوي چې دا ګاډي سپوري او دی هغه کیپاسټي چې کومي هغه لګه کم وي د پېټرول په مقابله کې او د دې پاورم د پېټرول په مقابله کې کمی نو اوس حکومت له پکار دي چې د سی ان جی په باره کې لک سوچو کی د دې لپاره داس ایډیاز راولي او خلک اویر کی چې دا خلک رو ختم کی او پېټرول طرف ته وړي پېټرول ګران دی پېټرول د ګرانتیا نه انکار نشته خو سی ان جی خو مرزانه نه ده نو هغه طرف ته ولې مونږ نزو او د دې حوصله شکنی کوله حوصله شکنی څنګه کول حوصله شکنی دسې کول لکه را څنګه چې اوس خواجه آصف ویل چې 8 بجې به مارکیټونه بنديږي 10 بجې به شادي حالي بنديږي مونږ بچت کو د بجلی
نو دغه خبره اوس لکه پدې کې شمار ده کنه چې هغوی د توانایي بچت کوي، نو دغه شان دم توانایي ده کنه د دې د بچت لپاره دیم څه پلانینګ وکړي چې هغه پلانینګز په مطابق باندې خلک رو اویر شي، لکه څنګه چې په مشرف او شوکت عزیز خلک راړولیو چې را سی ان جي طرف ته راشي، دغه شانتي د حکومت دې ته اوس واړی ځکه مسله جوړیږي د دې نه، خلک د دې سره اوس روزګار ټچ دي. او یو خبره بل زما په ذهن کې رااله چې د سی ان جي د دې گاډو کې چې کم پر سورلو ولا په گاډو کې استعماليږي د دوی په کرایانو کې هیڅ فرق نه راځي، دا اومک شان وی لکه څنګه چې د پېټرول والا وي، په دې کې لګم فرق نه وي، نو چې فرق عوام ته نه ترانسفر کیږي او خاص یو ترانسپورت مافیا ته په اغي ته په فائدہ کیږي، نو زمونږ پیسه نو بالکل دی ختم کی. او ما تاسو ته عرض وکړو چې ټایم بم دی هر ځای کې دا ټایم به ملي لګیدلی دي، نو دې نه خدای نه چې پېټرول طرف ته مونږ کنورټ شو. پېټرول خو الریډي ټیک ته چې مونږ ته ګران دي، ټیک ته چې مونږ د بار نه راغواړو، خو په دې کې خو مونږ ته مسله راځي. بل د سویګي څخه لوډ شیټینګ چې کم دی هغه په کورونو کې مکه شان شروع دی، په هغې کې هېڅ کمی رانغی، باوجود د دې نه چې په دې کې بندیز راغی او داسې په اورېدو کې راغلی ده چې وي دا صرف د کې پی کې دپاره ده. نو که کې پی کې دپاره وي نو دا هم بیا ظلم دی، ځکه چې په ټول ملک کې د سی ان جي وي او په کې پی کې کې دي نه وي، نو دا هم بیا ښه خبره نه ده، ځکه چې دې کې خو بیا نور سوالات پیدا کیږي چې بیا لکه په کې پی کې لکه د دې استعمال زیات دی، د دې خو استعمال د ټول نه زیات په کراچۍ کې دی، د سند کې بیا د دې استعمال زیات دی. بیا په کار ده چې هغه ځای کې په پابندي ولګي چې د سویګیز د بندش ختم شي، د لوډ شیټینګ ختم شي. نو دا نننی ویلاګ ما تاسو ته د دې لپاره کولو چې د دې لپاره د یو ټایم مقرر شي، د دې د لوډ شیټینګ په شان باندې دی خپل یو ټایم وي چې سار به ملاویږي، غرمه بني، مازیګر بني، ماښام بني، ماسخوتن بني، یا به ماسخوتن وي او سحر به وي، د نورو ټایمونو کې به نه ملاویږي، نو خلک به هم نه سفر کیږي. او بل دا چې خلکو ته به ټایم معلومي، بس په هغې په مطابق باندې به ځان ته چې ټیک ته چې قطار به پکې وي، ټیک ده چې لږ انتظار به پکې وي، خو چې څوک دې طرف ته ځي. ما بار تاسو ته دا عرض وکړو چې حکومت له پکار دی چې حوصله شکني وکړي، نو چې کله حوصله شکني وشي هغې نه پس په خپله خلک کنورټ شي او د هغې طرف نه به راوړي پېټرولو طرف ته، نو پېټرول به بیا هم دونه وي چې کم از کم دا ټایم بم نه به مونږ خلاص شو. خوشحاله او بریالي اوسئ، د لوی الله په امان.